چې مانځه کې ګرمي وه داسې چل مې کړی په مانځه کې ویلې ملا را منډې کړې او دا لستوڼي راته راکوز چې خدای م بې خو باسه تر اوسه په مانځه نه پوهېږي دا ځایونه بنډبنډول خو حرام دي دې سره مونځ کېږي نو مال تاسو وکړه ویلې ما به څه ویلی مال تا ته پکار و چې دا ملا دې اوچتولی او په دا ځمکه دې ویشتی اوچتولی دی او په دا ځمکه دې ویشتی چې په جومات کې د غول د ده د سپېږمو نه راویستي وي خو تم بې غیرته وې ځه ورک شه آداب زده کړه دې خوا وګورئ دا نوم دی نوم دې نوم نه لاندې او دې ګوډې نه پاس دا دومره ځای چې پټ وي د سړي دې سره مونځ کېږي ټیک ده سینه یې بربنډوي ملا یې بربنډوي دا لینګي بربنډي دې سره مونځ کېږي عورت د سړي چې دی هغه د نوم نه لاندې او د دې ګوډې نه پاس دا دومره ایریا چې ده دا عورت دا ځای چې پټي او په مانځه ودرېږي نو مونځ کېږي څوک به رامنډه کیسې به په مانځه کې که څوک سرتور ولاړي په مانځه کې به ټوپی ورته ته ګورئ یو آداب د صلات یو صحابي و لنګ ارسې لرې کړه او دومره ځای پټ کړو په مانځه چې ودرېده او مونځه شو ویل دا دې څه وکړه ویل دا مې تاسو غوندې جاهلان پویول چې د نر سړي دا دومره ایریا پټئ نو مونځ ورسره کېږي تاسو غوندې جاهلان مې پویول نو اوس یو د دې وجې نه ټوپی نه په سرول چې بودی مې خرابېږي یا د ښځو غوندې سڼې پرېښي دي دا مې خرابېږي نو د ده د خدای کور هم وران کړي په دغه مونځ باندې خیال دې راغی یو دا چې اتفاقي راغی او ټوپی نشته سرتور سرې بس ودرېږه پرتوګ دې دومره ښکته دی چې دا ګیټی پکې پټي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا چې دا ګیټی بربنډي وي پټي وي نو لا ينظر الله الیهم یوم القیامه الله به د قیامت په ورځ دې سړي ته د رحمت په نظر نه ګوري اوس دا ګیټی پټي خلک مانځه کې آواز وکړي چې بډې ووهئ ګیټی پټ ښکاره کوي نه مانځه دپاره نه دی هر وخت به د نر سړي دا ګیټی بربنډي تپوس شو د پیغمبر نه چې جدي کې څه چل دی وی دا علامه د غرور ده د کافرو لباس بچو نو هغې به داسې لنګ والی چې ورپسې به راښکلی کېدو او د مسلمان لباس به داسې چې دا ګیټی به ښکاروي نو زما عزیزانو آداب د صلات آداب د اسلام دا خو هر چا باندې زده کول پکار دي لیکن تر اوسه پورې دا قوم پوه نه